یوسف علیه السلام چې د مور قبر ولیده نو بې اختیاره ځان یې د اوښې نه وګرځاو او د مور قبر ته ودرېدو او ډېر د درد او د افسوس او د غم ژړا یې وکړه چې مورې نن ستا بچی د غلامۍ په جامه کې مصر ته روان دی کاشکې ته ژوندی وې نو تا به رخصت راکړی ډېر د درد خبرې وکړې او ژړلې قافله ترېنه لاړه بیا طریقه دا وه چې یو سړی به د قافلې نه بعد وروسته ورپسې راته که د قافلې نه څه سامان وغیره پاتې شي نو چې دی راوایي هغه سړی چې وروسته راته چې ویې کته د قبر سره هلک دی او ژاړي ورته ویې ته خو همغه هلک یې غلام چې موږ واغستې هغه خلکو خو رښتیا ویل چې دا تښتي یو زبردسته څپېړه یې ورکړه ویې وهم یوسف علیه السلام یې پورته کړه بیا یې اوښې باندې کېنو او دغه ځای کې یوسف علیه السلام یو دعا وکړه خدایه په خاطر د ابراهیم علیه السلام او په خاطر د اسحاق علیه السلام او په خاطر زما د پلار د یعقوب علیه السلام د کمې ګناه په وجه باندې چې تا زما مخ د ذلت او د مسکین د خوارۍ سره مخامخ کړی دی نو خدای هغه ګناه راته معاف کړي او دې کې یو زبردست طوفان راغی داسې طوفان راغی چې ډېر زیات خطرناک د قافلې مشر اعلان وکړ چې معلومیږي دا چې په قافله کې چا ظلم کړی دا طوفان د دې وجې نه راغی قافله یې ودروله او پوښتنه یې وکړه چې څه چل شوی دی بس ده ورته وویل چې هېڅ نشته خو دغه ماشوم چې و نو ما دا یو څپېړه وهلی دی ورته ویل د الله بنده دا مظلوم ماشوم دی نو دا دې ولې وهه نو د یوسف علیه السلام نه یې معافي وغوښته هغه دعا وکړه الله تعالی هغه طوفان بند کړ مصر ته چې ورسېدو کوم چې د غلامانو د خرڅ منډۍ وه نو هلته چې خلکو یوسف علیه السلام ولیده نو ډېر حیران او تعجب کې شو د قافلې مشر چې خلکو دا مینه وکته